ورځ یو سړی راغی ویل د وراره ښځې سره نکاح جایز دی؟ نو ما ورته وویل چې د رور ښځې سره نکاح جایز دی؟ چې رور مړ شي نو د هغه ښځه بل رور ته په نکاح کېدل جایز دي؟ جایز دي که ناجایز دي؟ یعنی خپل اورندار په نکاح اغوستل لیور ته دا جایز دي؟ نو چې ضرور نږدې دی که وراره نږدې دی؟ نو چې ضرور ښځه رور ته په نکاح اغوستل جایز دي نو د وراره ښځه تره ته په نکاح اغوستل ولې جایز نه دي؟ ولې؟ وایي نه کنه دا وراره زوی کېږي کنه. ما ته وایي ته ملا صاحب لږ سوچ وکړه ته پوه شوی دی. ما ډېره ښه ده ما ولېږلو دارالعلوم سرحد ته مالې مفتي صاحب نه تپوس وکړه کېدی شي زه پوه شوی دی خو ویل یو ټکی پکې بل هم شوی دی د دې جینۍ مور د وراره د ښځې مور وړاندې د تره په نکاح اغوستې وه نوړه کې مې خیال وکړو دا خبره درېمګړي راته بیا وکړه نوړه کې مې خیال وکړو چې دې سړي زه تباه کړی وم اوس به حرامه دې سړي ته ما په نکاح کړی هغه ټکی نه کولو ما ته چې د دې جینۍ مور هم دې سړي په نکاح اغوستې وه دا اوس چې د وراره کومه ښځه په نکاح نو درېمګړی راغی ما تل تا خو ورته روا کړه کیسه خو داسې چل شوی او بیړه دې غرکه شمال ورپسې منډه کړه دخول الامهات تحریم البنات چې مور سره نکاح کړی لورې ورته روا نه ده دا خلق دی دا قوم دی الله دې امان راکړي افته کې دوه درې ځله د رضا مسلې نن ستا په ملک کې خویندې رونو ته په نکاح دي خویندې رور ته په نکاح دي یو جنۍ د یو ښځې ته یو هلک سره رودلی دی نو قاضي صاحب ورته ویلي دي چې دا جنۍ په دې هلک نه روا کېږي چې کوم سره یې تی رودلی دی د ده بل رور باندې روا کېږي نو دا جنۍ د ده بل رور ته په نکاح کړې ده اوس مسله څه ده چې کومه جنۍ د کومې ښځې ته یې وروي د دې ښځې ټول زامن وړاندې وروستو په دې جنۍ حرام او د دې هلک نه سوا بل رور ته دا جنۍ په نکاح شوې ده او دوه بچي تې شوي دي او هغه ورځ هم سره جدا ده چا ویلیو بیړه دې غرکش ویل زمونږ یو قاضي صاحب دی هغه ویلیو چې تېنه مشري یا کشري هغه ته بیا روا ده په لوی قهر دا ملک اخته دی په هر طرف د مذهب د طرف نه په یو رنګ په قهر اخته دی